أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله طيبين طاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن خير الزاد التقوى. عزیزان گرامی، اول خطبه کې حق لري خطبه شروع کولو نه مخکې نن کوم شهداو سانحه شوي دی. پاسداران انقلاب جنرال کمانډر حسین سلامی و قیمتي ساینسدانان څو شهدا شوي دي. پروردگار د هغوی درجې عالی وګرځوي. خدایا ته رحمان و رحیم خدای دغې پاکې وینې له خاطره و د حسین مظلوم و مطهر وجود له خاطره اسرائیل تباه و برباد وګرځوه. یا الله جمعې ورځه دی خدایا دغه سرزمین باندې د فلسطین بیت المقدس باندې خدایا زر و نظر د امام زمان پرچم بلند وګرځوي. پروردگار دغه مظلومه وینه دغه شهیده وینه پروردگار دغه واسطه در کوم و د فلسطین وخت بچیو وینه څه هغوی ډېر پلکاو کسان بچي خویندې شهدا شوي دي هغو مظلومو فلسطینیانو له خاطره خدایا بیا یې ورسوال کوو د کربلا شهداو له خاطره آل سعود و امریکا و اسرائیل تباه و برباد وګرځوي. ټولې جامې سره خاک لري څه هغوی دوره خدمت کړی دی د شهداو ارواحو دپاره. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، اول خطبه کې تاسو نه مخکې خپل نفس ته تقوا، پرهیزګارۍ، د اخلاص، د دیندارۍ وصیت کوم. دغه دنیا څه ده، یوه کم ټیمپوره دی. دا دنیا یوه فني دنیا دی. موږ داسې په خولې یایو فني دنیا، خو کارونه بیا یې هغو کسانو والا کوو څه هغه ډېر ارمانونه لري، ډېرو بنګلو سوچونه لري، ګوډو سوچونه لري، ځمکو خستلو سوچونه لري. تاسو د علي کور وکسوئ کوفې کې وړوکې غنته کور یې دی. تاسو د علي جامې وکسوئ 2 خطو کې زندگی تېره کړله. تاسو د سلمان څه ګورنر و مدین کې علي طرف نه وړوکې غنته کوټه وه. دغه شیا دي، دا متقیان کسان دي چې چا څه دنیا سره مینه نه وي هغوی دغه شی زندگی تېروي. د 60 سال 70 سال کې مصوره زیات جالو کې ځان بان کړی دی، مصوره تیارو کې ځان بان کړی دی. آیا قبر ته تیار یو؟ آیا حساب مې کړی دی؟ آیا قبر اول شپې سوال و جواب ته تیار یو؟ میزان ته تیار یو؟ محشر ته تیار یو؟ پل صراط څه لاندې جهنم لمبې وي ته نه اغزي ته مې تیاري کړې ده، ځان مې صفا کړی دی. په کار دی هر انسان خپله محاسبه وکړي. نه تاسو نه مخکې اول خپل ځان ته تقوا پرهیزګارۍ وصیت کوم. هغه نه وروسته تاسو متقي پرهیزګارو ته د تقوا دعا در کوم چې تاسو راشئ تقوا لرئ اختیار کوئ. ویلې چې موږ تاسو د مولا امام المتقین شیعه، د امیر المؤمنین شیعه یو. د مولا شیعه چې کوم دي هغه متقیان وي، هغه پرهیزګار وي، هغه زهاد وي، هغه صوام النهار و قوام اللیل وي. ورځې روژې لري، شپې څه کله کسې عبادات محرابو کې ولاړ وي. خدای ډار وجې نه، د قبر ډار وجې نه، د جنکدان هغو سختو لمحو وجې نه هغوی ژړه او فریاد کوي. عظیم علی باندې ګلان صلوات. تقوا واقعا پرهیزګارۍ
که مو هر یوې شعبې کې مو پرهیزګرۍ اختیار کو خونې نه ونیسه کلي نه ونیسه قوم نه ونیسه سکولو کې کالجو کې یونیورسټیو کې که چیرې مو د خدای ډار وي خدای نه کار وکړي افعالو کې خدای نه وډر شو کوم یو کار کوو هغه کې خدای ډار وکړو کوم کار چې کوو خدای پوره وکړو خبرې ته غور دی هر څو نه نسته دغه اراده وکړو دا وایو څه زه به کوم کار کوم دغې خطبې ته رسوم جمعې ته د خدای تا پوره رسوم او څوارلس معصومینو پوره رسوم نامې دپاره نه رسوم چې زه دلته ولاړم څه مکئ ما نما وي چې ما جمع وي نه 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 اخلاص ډېر اهم شی دی یعنی اخلاص مطلب دی فناش والا انسان فنی شي مکمل خپل ځان ورکي ګمنام وي لکه ایران کې ځنه داسې شهدا وکړه د نن کوم شهدا وشول امام خمیني انقلاب وخت کې څو کسان داسې وو چې هغوی کله مړه شول هغوی وصیت کړی و چې موږ قبرو باندې نامې عملې کوئ ونیولې کوئ چې شهید ګمنام دغه اخلاص کوم یو کار کوي نمایا ما خلص دلته ما نماوي دلته ما ذکر وشي نما کوي په کار د حسین ما بلندوي حسین ذکر په کار دی بلندوي څنګه مظلوم شهید شوی دی هغه تږی شهید شوی دی کوم یو کار کوو ناظر ور کوو صدقه ور کوو سهم امام ور کوو خدای پاره ور کوو کوم کار خدای پاره وشي هغه بیا خدای ځلوي که چې صحرا کې ویلې نه وي قربانۍ شپې ورځې وي قربانۍ شپې ورځې دي ابراهیم علیه السلام کله اسماعیل حلالولو هیڅوک نه و نه میډیا وه نه اخبار و نه انټرنیټ و اوس کله یې مکه جوړوله وچه صحرا وه هیڅوک نه و سره څه چا تصویران ترې اخیستې وي ابراهیم علیه السلام خفا و چې خدای زه د تا کور جوړوم دغې صحرا کې مکې صحرا کې اسماعیل به تیږې ورته راخیستلې ابراهیم علیه السلام دیوالونه کول پلورز به یې لګیا دي مکې کوټه څه نن سبا په لکاو حاجیان ورسي خبرې ته غور وکړئ دغې صحرا کې څه کله دي جوړوله خفا و چې دا به زه دلته بیا چوک رسي خدای طرف ته غور وکړه دغې جملې ته وچه صحرا دی او چې کوم کار خدای پوره وي که نه هغه بیا قیامته پورې جري و سري وي دا کار یې کله کولو ابراهیم علیه السلام خفا دی خدای دلته به چوک رسي خدای طرف نه ورته ندا وشوه یا ابراهیم یا خلیل علیک الادا و علینا ندا ابراهیمه د ما کور جوړوله د تا کار دی و مکې ته یې خلکو راغوښتلی ما کار دی مکه ته جوړه کا بیت الله ته جوړه کا د ما کوټه د کعبې کوټه ته جوړه کا دنیا کنج کنج نه به په کروڑاو په حاجیان دی ما کار دی زه به خلک د حج ته راولم دای کی عبادت پروردگار خوشنودی پاره انبیاء یا اولین و آخرین باندې بلند صلوات ابراهیم ما خونه ته جوړه که تا ذکر به زه قیامته پورې زه جري ساتم ابراهیم زوای لولولې ته قربانۍ ته دیارلسو کالو اسماعیل دا ته روان که دا ته قربان که دا قرباني به قیامته ورځې پورې زه جري ساتم اندیشتان حسین قربانۍ واکسوی د دوی قربانۍ اخلاصه شوي دي ما غیر زیات چې ته ذکر وکړو ایوا د خلیل الله قرباني ایوا فخر خلیل قرباني ایوا د ابراهیم قربانی ایوا د وارث ابراهیم قربانی د حسین قربانی دا دوی سه صحرا کې شوي دی ابراهیم قربانی مینا صحرا کې وشوه د حسین قربانی کربلا صحرا کې وشوله هیڅوک نه اوسه صحرا دی وچه صحرا دی ایوا اوسه ور یاره خو راغلی دی یو اوسه حبیب راغلی دی سه دوه او یا مزري ورسره دي وړه لور ورسره راغلی دی میډیا نشته دی خو د حسین عزاداري وکسوی هر لسم 10 ذوالحجه کله راشي خلک پسونه لولوي او 10 محرم څه کله راشي بیا د حسین متمونه وي دا دوی قربانۍ به قیامته پورې جري وي ویلې چې دوی بنیاد دوو معصومو هستی ویښی دی د ابراهیم قربانۍ بنیاد د یوه نبي ایښی دی او د دغې عزادارۍ بنیاد د دغو متمو بنیاد د دغو جلسو بنیاد چې موږ تاسو محرم کې حسین سورۍ کوو دغه بنیاد څه معمولي کس نه دی ایښی دغه بنیاد چې کومه دی د علي لور زینب ایښی دی شام کې متمونه شروع کړل شام کې سورې د حسین شروع کړلې هغه شام څه لکه نن سبا امریکا وایټ هاوس دی هلته غوړ غوړ ظالمان وو څه کله د علي لور راغلله د حسین ذکر یې شروع کړو د علي متمونه یې شروع کړل شام هغه وایټ هاوس نه ریډ هاوس جوړ کړلو خبرې ته غور وکړئ په وینو یې ونې سور کړلو دښتې طاقت کوم کار څه کله خدای پاره وي زه دا یم چې اخلاص
اخلاص، فنا فی الله، گمنام شوله کوم کار څه خدای پوره کوي بیا ته ما خفه کېږه چې دی به نتیجات څنګه وي. لکه امام خمیني یو ښکلی مثال ورکوي، روح الله خمیني یي چې کوم یو کار کوئ تاسو صرف هغه کار وکوئ، تاسو خپله ذمه ادا کوئ، ښه خبره کوئ. تاسو کوم یو کار کوئ تاسو باندې فرض لري چې هغه کار انجام کوئ. لکه غنم کرل لري، موږ تاسو کله غنم کرو ځمکه ورته جوړه کړو، فاصل وکرو، غنمو کې پټ کړو، همداسې دی که نه؟ اما شینولی موږ تاسو کار دی، شینولی موږ تاسو کار نه دی، شینولی د رب کار دی. نتیجه یې خدای ته پرېږده، کوم کار کوي خدای پاره کوه. پروردګار عالم موږ تاسو ته خدای پاره کار وکولو توفیق نصیب وګرځوي. ورمن زهرا ذات باندې یو بلند صلوات واستوئ. گمنام شول ډېره ضروري دی. ما ته خپله کوشش کوم انسان کې نن نفس یا مرا ورکې دی، انسان غواړي شهرت طرف ته زور کی، پیسې طرف ته زور کی، نامې پورې زور کی، میډیا تصویر مراشي. دغه ډېر خطرناک شی دی، دا ډېر غوټه آیس نه غوټه نشه دغه دی. ډېر یعنی کسانو څخه دغه وجې نه ورک شول. ما اوس ته ویله چې خدای پوره کار اهم دی. لکه دلته یو مثال درکوم، فلسفې کې دا مثال درکوي، دې باندې بحث کولی ټایم نه دی. فلسفې کې د عینې والا مثال ورکوي چې کله ته شیشې کې مخ کسې که فنا شوله زده کوې که اخلاص زده کوې عینې نه زده که. چې کله شیشې کې ځان کسې، شیشې کې لیدلې وخت کې ته شیشه نه کسې، خپل ځان ورکې کسې. یعنی شیشې وجود تا کې و ما کې پنی شوی دی، هغه موږ کې ورک شوی دی. داسې نه شو کولی چې موږ شیشه یې وکسو، خپل ځان یې وکسو. یعنی مطلب په یو ټایم دوه کارونه نشي کولی. داسې نشي کېدی چې ایمان نمایه وي حسین نمایه وي. هغه صاحب نمایه واخیستلی شي، خیر دی، حسین نمایه واخیستلی شي، ایمان نمایه، نه نه نه، دوه کارونه نه کېږي. که غواړې چې ګمنام شي، فني شي، بیا به یو کار کوي، یا به خپل ځان یعنی نمایه به مخ ته بیایي، یا به امام حسین علیه السلام. بیا د ورمن زهرا ذات باندې یو بلند صلوات واستوئ. انشاءالله ما به کوشش دا وي چې بس ټایم تقریبا ختم دی، که یو دوه منټه خبرې وشي اول خطبې کې، نوره ما ټایم ختم دی. تاسو بیا خپل ګناهانو مغفرت دپاره و جمعې ورځ دی اعمالو قبلولو لپاره حسابای غدیرې د شپه روانه دی چې پروردګار عالم ډېر ښکلي اعمال ښیم. انشاءالله دویمې خطبې کې کوشش کوم چې څه نه څه عملونه وښیم. سبا غدیرې د شپه روانه دی. نه د توفیقاتو اضافې دپاره اهل بیت ذات باندې یو کلکه صلوات واستوئ. ځکه پروردگار عالم یی تقوا اختیار کوئ، پرهیزگری اختیار کوئ. دا یوه پناه والا لیاره دی، دا یوه بهترین نجات والا لیاره دی. خدای یو آیات هم بس دی اندی باندې امید چې ختم شي. پروردگار یی ومن یتق الله یجعل له مخرجا. خدای څه کوم کس تقوا اختیار کړله هغه دپاره زه بیا څه ګرځوم؟ مخرج ګرځوم. مخرج چې دی ایکزیټ ګیټ. تاسو کله ایرپورټ نه وځئ که نه، عربی کې لیکلی وي انټرنیشنل ایرپورټو باندې دروازو باندې لیکلی وي ایکزیټ ګیټ، یعنی خروجی والا دروازه. خبرې ته مغور شو؟ مخرج مطلب دغه دی. کوم کس تقوا اختیار کړه، پرهیزګاري اختیار کړله، خدای نه وډر شو، ګناه یې نه وکړله، بېله تیارو کې دی موبایل کسي، موبایل کې ځنه شیا نه کسي، چا څه خبرې نه کوي، نن سبا ګناه لاس ته راغلی دی. خبرې ته مغور دی. دغه وخت کې انسان که چیرې خدای نه وډر شو، دا تقوا دی، دا حیا دی. کوم انسان څه خدای نه حیا وکړه، پروردګار عالم یی چې دا انسان بیا مشکلاتو نه زه وباسم. که غریبانای دی، مشکلات دي، بیماری دي، ځنه کسان یی هغه سه مشکلاتو کې یو لږ څه تعویض ته وکړه، په تعویضو نه کېږي. خونې کې کوشش وکړه چې ته بېلمنځه نه وي د کره پراته، چې ته پوډریا نه وي، چې ته آیس والا کسان نه وي چې شپې وې 2 بجې، چې ته غله نه وي. ټیک دی، زه به صحیح سړی یم، پلار وم، المنځونه به کوم، تهجد به کوم. کېدای شي زوی مې خراب شوی وي، کېدای شي لور مې خرابه شوې وي، کېدای شي هغه مانه پردي شوي وي، په کالو یې هغوی سره مروار وم، رابطه مې نه وي اوسه، یا یونیورسټۍ کې دي، کلیجو کې دي، بهر اسلام آبادو کې دي، یا چین ته دستولی دي، پاته نشته، هغه د نه پردی شوی دی. نه په کار دی موږ تاسو اولاد سره رابطه وي، خونې کې یوه مضبوطه رابطه وي. پروردګار د دغه کس په باره کې ومن یتق الله، هغه کس هغه پرهیزګار دی، هغه کس هغه تقوادار انسان دی. پروردګار یې چې دا مشکلاتو نه بیا زه وباسم، دې دپاره مخرج ګرځوم، دې دپاره دروازه ایکزیټ دروازه چې کومه دی، خروجی والا دروازه بیا زه ورته خلاصوم. دا ته یو مثال درکوم، لکه څنګه هغه ګناه، هغه بېحیا ښځه، هغه د مصر بادشاه ښځه څخه خپل ځان جوړ کړی و یوسف علیه السلام ته، یوسف صدیق ته.
یوسف هغې ګناه نه څنګه منډه وکړله پروردګار و دروازې ورته خلاصې کړي که نه یې ورته خلاصې کړې دښتې مخرج کله ګناه راشي بیا ګناه نه وتښتېږه ګناه نه منډه وکړه نوره څه کله تا منډه وکړه څه کله تا خپله ذمه ادا کړه بیا یې بند دروازو خلصوله دا د رب کار دی عزیزان گرامی یکی و نکته دلته بل ویرزقه من حیث لا یحتسب که غریب وی تقوا اختیار کا پرهیزګاری اختیار کا ځان خدای نه وسته پروردګاری ویرزقه تا ته به زه رزق دیر کم من حیث لا یحتسب هغه ځینه به روزي دروازې د خلاصې کوم یې روزه چې تا سره ګمان کیا نه وي د خدای وعده دی او موږ تاسو نن ځان سوچ وکړو که چیرې غریب یم قرضدار یم کوشش وکړم لږ ځان سوچ وکړم چې کیدای شي چې حق نه وي اسا کیدای شي چې سم وعده خله پرځي نه وي کړي چې قرضې نه متویل یو د ټیم ته ډیر کوم نه مو ویر کړي کیدای شي مثلا خمس منوي ادا یا بل څه کوشش وکړو چې نن موږ خپل ځان ضمیر کې سوچ وکړو چې ما کوم یو مشکل ده مشکل کوم واجب نه ده خبرې ته غور وکړو پروردګار اعلی ټول مشکلات آسان وګرځوي رب کریم ته رحمان و رحیم خدای سوره کسان ځانونه سپارلي دي جمعې خطبې ته راغلي دي ټول ته عزت زندګۍ نصیب وګرځوي بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد